السلام علیکم سنو پښتونخوا سره زیم شاهد حسین قدرمنو کتونکو اوریدونکو بیګا چې کوم د ټل پړه چنار کوم د روډ بندیش و جنا کوم کنوی باندې یا مدرفت کوم باندې هغه بیګا د قبایلی امیدینو د حکومت او د سکیورټي فورسز کوششونو سره بیګا کوم کنوی رغلی وغه تقریبا 40 ټرکونو وړو او غټو غاډو باندې مشتمل و هغه کې مختلف د خوراک چیزونه هم شامل وو خو دلته مونږ اوس رغلی یو د بازار کوم خار د دلته موجود یو تقریبا نن په زورګونو خلک بازار ته رغلی دي او کورونو ته سامانونه خلی خو د بد مرغه بیګا کوم ټرکونه رغلی و هغه په شپې کوم سامانو تقریبا 40 نه واخله تر 70% کوم سامانو هغه بیګا شپې خرچ شوی دی نن په زورګونو خلک رغلی دي دلته هغه ته سامان نه ملويږي کوم خبره د سبزی وکړو دلته ټماټر کوم دي تقریبا 2500 کیلو دي او الوګان کوم دي تقریبا 250 دي اندغه شانتي مختلف نورې کوم فریش سبزیان دي یا فروټ دي هغه بالکل ملويږي نه کوم خبره د غوړې وکړو یا د دینه علاوه د وړو وکړو هغه هم ډېر کم تعداد کې دلته رغلي دي او خلک مختلفو مشکلاتو سره مخ دي عوام د هم مطالبه کوي چې دا کنوي حکومت دا نه بلکې دا کوم د ټل پړه چنار کوم سړک دی په کار دی هغه د امودرف د لپاره د تګ راتګ د لپاره حفاظت سره کولاو کړی شي چې خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي د دوی مشکلاتو کې اسانه راشي موږ موجود د پړه چنار ښار کې دلته خلک په زرګونو تعداد کې راغلي دي مونږ دلته کوم سره موجود خلک دی هغوی نه به هم د تپوس کوو چې آیا دلته هغوی راغلي دي د کومه کنوي راغلي د دینه مطمئن دي سامان شته یا میلاو دی نه د میلاو د دې په باره کې مونږ سره شهري راغلی دی هغه سره به هم خبرې اترې کوو همدغه شانتي کوم دغه وړه شانتي د سبزي منډۍ دی دغه ځای کې مختلف خلک دي هغوی نه به هم تپوسونه کوو جی السلام علیکم لکه څنګه تاسو ویلا پرون چې کومه کنوي رغلی ده دا د نیش برابر وا او دا د شپې تقریبا 70% د عوامو غکړي دي ختم کړي دي منډه د تاسو وګورئ منډه بالکل خالی ده او ټماټر چې کوم په 100 روپے کیلو هغه نه په 600 روپے مليږي پیاز نه مليږي او نورې سبزیان خو بيخي شتام نه دي او صرف الوګان دي الوګان پرون په 500 روپے کیلو نه هغه په 300 روپے کیلو دي او د کومه کنوي چې رغلی و دا کنوي خو بالکل د نش برابر ده همدغه شان کې شل کنویان راشي نو اله بشته کې پر چنار بازار ډک شي ویل دلته خو تقریبا په هزارها دکانونه دي او دوایانو دکانونه د تاسو وګورئ دوایانو دکانونه بالکل خالی پرته دي او نور په پر چنار بازار کې د عوامو ته وګوره د عوام سار دي چاته یو ټماټر نه مليږي چاته یو دغه نه مليږي نو مو حکومت دا مطالبه کوي چې دا روډ د مکمل تور باندې کولو کړی شي چې دا عوامو د مشکلات حل کړی شي جی بالکل تاسو د دې خبرې واورېدې دلته مونږ د پړه چنار ښار چې کوم وړه شانتي د سبزی ځای دی منډۍ ښیي دې کې موجود یو مختلف زرګونو خلک نور هم راغلي دي هغوی نه به هم تپوس کوو چې دوی ته کوم نور مزید مشکلات دي جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د بیګا کنوي سره زه څو خبرې وکم چې هغه کې مو سامان ولیدو چک مکړو بازار کې د چکر وایو خو 100 کې 10% سامان نه در پراشه او کوم ضروری شي نه دي چې هغه میډیسن ده ګیده چینی ده هغه نو برابر ده هیڅ کله چاته نه ده رسیدلی حکمرانو ته مو دا اپیل دی چې روډ د کنوي شکل سره نه پرېږده خلاص شي مو بیا حکمرانو ته دا په زور مطالبه کوو چې کوم ټرکونه ویلور دي هغه د امن سره وشي او امن د غوړو یا امن پسند خلک یو او صورت ترقی سره کار کیږي چې جلته سره د ټرکونه نوره پړه چنار ته انټر شي وسلام جی بالکل تاسو دغه د پړه چنار ولس کوم د دې خبرې تاسو واورېدو دوی صرف ایوا مطالبه هم دغه دی چې د ټل پړه چنار کوم سړک دی هغه د تګ راتګ لپاره محفوظ کړی شي چې مونږ د مختلف کوم هلې ځلې دي یا د ژوند کومې هلې ځلې دي هغه د روانې کړی شي او دین علاوه چې کوم دلته د دوایانو کمای دی یا د پټرولیم مصنوعاتو کمای دی هغه د هم زر تر زره پوره کړی شي سنو پښتونخوا ضلع کرم نه زه شاهد حسین د نه اجازت غواړو د الله په امان